شل خبرې داسې دي چې ما ورته یې په روزمره ژوند کې دا استعمالو. خو دا شل خبرې دومره ډېرې زیاتې خطرناکې خبرې دي چې بعضې وخت کې انسان دا کوپړ ته رسوي. نو راځئ چې وګورو چې دا شل خبرې خو چېرته موږ کې نشته دی، که موږ کې وي نو ځان نه یې لرې کړو او دغه رنګې ملګرو سره یې شریک کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم تاسو ټول به ټیک ټاک کې، الله پاک هم خوشحاله ساته. نن ما ستاسو خدمت کې یو څو خبرې راوړې دي چې زموږ څومره مسلمانان وروڼه دي یا څومره مسلمانانې خویندې دي، د هغوی په جواب باندې یو شل خبرې راځي. خو دا شل خبرې ډېرې زیاتې خطرناکې دي او زموږ روزمره ژوند کې دغه رنګې سهار ماښام غرمه دغه الفاظ دا موږ استعمالو. خو داسې خطرناک الفاظ دي چې د دې په وجې باندې بعض اوقات انسان کفر ته ورسیږي. نو راځئ چې وګورو دغه 20 الفاظ دا کم دي، د هغې نه په خپله ځان هم بچ کړو، دغه رنګې خپل ملګري دا هم د هغوی نه بچ کړو او دغه رنګې دغه ملګرو سره دا پیغام دا شریک کړو. د ټولو نه اول دا خبره زموږ هر مسلمان کوي چې واده په ګډا باندې هسته ښکاري او دغه رنګې مړې په جړا باندې هسته ښکاري. نو یاد ساتئ دا حکم یا دا خبره چې کومه ده دا 100% د حدیثو مبارکونه دا خلاف ده، ځکه چې واده کې ولې ګډېږي؟ ځکه واده خو د الله پاک یو احسان دی او الله پاک په تا خوشحالي راوستله، نو په دې خوشحالۍ کې الله پاک مه خفه کوه. دغه رنګې کو تاسو خیال وکئ مړې وشي نو په هغې باندې ژړا ده نه ده پکاره. فرمایي چې تاسو کله جاړئ مړي پسې نو الله پاک دې مړي ته سزا په دې باندې ورکوي. دغه رنګه دویمه خبره، بعضې هلکه دا وایي زموږ دا سرونه داسې دي داسې خویندې دي، هغوی وایي چې د مسلمان نه خو کافر دا ډېر زیات ښه دی. نو په دې جمله باندې په دې لفظ باندې ظاهر ته که موږ ورته وګورو نو لفظ داسې دی چې ډېر زیات ناشنا دی. د مسلمان نه کافر ښه دی، نو څنګه د مسلمان نه کافر ښه دی؟ نو یاد ساتئ چې دا جمله دا کو په تاسو کې وي دا لر کې د ځان نه، دغه رنګې ستاسو ملګري وي هغوی داسې قسم له جملې استعمالوي، په هغوی پابندي ولګوئ، دا ورته ووایئ چې دا جملې مه وایئ. 3 نمبر دا چې بعضې هلکه دا وایي چې ستا کړې ګناه دې زما شي، او قرآن کې دا وایي چې د یو سړي بوج به الله پاک بل سړي باندې نه اچوي. نو یاد ساتئ چې دا خبره دا د ځان نه لر کوي. دغه رنګې 4 نمبر دا خبره هلکه کوي چې زه به ستا بنده یم. بعض وخت کې 2 کسان یو بل سره اونخلي او یو بل ته لګیا شي، کو داسې نه وي نه زه بیا ستا بنده یم. نو څنګه به د بنده بنده هو موږ یو د الله پاک موږ بندګان یو او انسان به څنګه د انسان بنده کېږي؟ نو دا جمله دا ډېره زیاته خطرناکه ده او د انسان کفر ته رسوي. دغه رنګې 5 نمبر بعض وخت کې هلکه وایي چې هلکه د اسلام نه مېړه تور شوی یار، د اسلام مې باقي نه رفاخم. نو داسې قسم له جمله ویله دا نه یې پکار. نو ستا د اسلام نه زړه تور دی نو پته دې نه دا لګي چې ستا کفر خوښ دی که نه. نو یاد ساتئ چې داسې الفاظ دا ویل نه دي پکار. دغه رنګې 6 نمبر بعض وخت کې هلکه دا وایي چې پیغمبر دې زما سپارښت نه کوي، ما به الله پاک بوځي جنت ته. یا دغه رنګ وایي چې پیغمبر پکې چا راوستی. نو یاد ساتئ چې داسې الفاظ دا د خولې نه ادا کول دا سخته ګناه ده. بعض وخت کې هلکه وایي چې هلکه زما خو د مولیانو نه زړه سم تور دی، زما خو د عالمانو نه زړه دا تک تور دی. نو یاد ساتئ چې داسې قسم له خبرې د انسان کفر ته دا ورنږدې کوي. بعضې وخت کې هلکه وایي چې 8 نمبر چې ګیره زما ده واقع مولا دی، مولا پکې چا راوسته دی. نو ټیک دا ګیره ستا ده، خو دغه رنګې عالم چې کوم دی هغه علم حاصل کړی دی، د علم په رڼا کې تا ته هدایت درکړي چې دغه څیز نه دا قلار شه. دا جملې دا ویل محترم او دا سخته ګناه ده. دغه رنګې بعضې هلکه وایي چې اسلام خو په ګیره کې نه دی، اسلام خو په ګیره کې نه دی، او قرآن کې الله پاک فرمایي چې تاسو په دین کې پوره داخل شئ. نو کله ته مسلمان شې نو ځان به د اسلام محتاج وګڼې او دغه رنګې ځان به اسلام ته مکمل وقف کړي، د سر د ویښته نه واله د پینوکه پورې مکمل به ځان د اسلام تابع کړي.
او دغه رنګې لسم نمبر بعضې خلک دا وایي چې زه به مسلمان نه یم، زه به مسلمان نه یم چې کومه دا کار نه یې کړی. نو داسې قسم له جملې ویل دا نه پکار. یو لسم نمبر هلک مذهب ته کنځله کوي، ستا مذهب داسې او ستا مذهب داسې او ستا مذهب داسې. نو یاد ساتئ چې مذهب ته کنځل کول د انسان محترم کفر ته دا رسوي. بعضې وخت کې هلک وایي چې زه به هندو یم یا زه به د هندو زوی یم. نو داسې قسم له خبرې کول دا محترم او سخته ګناه ده. بعضې وخت کې حلال او حرام وایي دا به کې چا راوستي دي، وایي داسې دا چا وایي چې دا حلال دی او داسې چا ویلي دا حرام دی. نو داسې قسم له خبرې کول سړی کفر ته محترم او دا رسوي. او بعضې وخت کې یو سړی وایي چې کافر هلکه دا زمونږ دوستان دي، کافر د مسلمان نه ښه دوست ثابتېږي، وایي. نو داسې قسم له الفاظ ویل دا محترم نه پکار. دغه رنګې بعض وخت کې هلکه وایي چې موسیقي دا د روح غذا ده. نو چې کوم کسان موسیقي د روح غذا ګڼي دا ګناه ده، په دې باندې محترم انسان کفر ته دا وررسېږي. او دغه رنګې بعضې وخت کې هلکه وایي که الله پاک د اسمان نه راکوشي که نه ما منې کوي بیا هم نه منې کېږم. بعضې وخت کې که پیغمبر راته وایي بیا هم نه منم، که الله پاک وایي بیا هم نه منم. نو داسې قسم له خبرې محترم او دا ویل دا سخته ګناه ده. بعضې وخت کې هلکه وایي چې پیغمبر راشي که نه هغه دې امرانې نشي خلاصولی. دغه رنګې محترمو اتلسم نمبر عالمانو ته کنځل کول د انسان کفر ته ورنږدې کوي، ځکه چې عالم هم او تا ته دین اسلام هی. نو چې عالم ته کنځل کړ نو یو قسم له ما او تا ته به دین څوک خیار. او بعضې وخت کې چې کله یو سړی بیمار شي نو دی وایي چې الله پاک صرف زه لیدلی یم، دومره دنیا کې نور څوک شته نه، الله پاک صرف زه لیدلی یم. نو په دې خبره باندې محترمو هلک دا سخت ګنهګارېږي. او شلم نمبر چې کوم څیز حلال وي هغې ته آرام وي او کوم څیز چې حرام وي هغې ته سړی حلال وي. یاد ساتئ چې محلل او محرم د یو الله پاک دی. څومره څیزونه دي دا څیزونه حلالیم الله پاک، دغه رنګې دا څیزونه حرامیم الله پاک. مکې مکرمې مشرکان ورالل نبي علیه السلام ته ویل چې دا کار داسې وکړه. نبی علیه السلام ته فرمایل چې الله پاک له اډر نه دی کړی، زه پکې ځان نه سم نشم کولی. بیا مو ته فرمایي چې بلانکې کار داسې وکړئ دا داسې وکړئ. نو یاد ساتئ چې عالم محلل محرم دا نشي کېدی. عالم به هغه څه وایي چې کوم په قرآن کې وي، عالم به هغه څه وایي چې کوم څه دا په احادیثو مبارکو کې. نو کوشش وکړئ چې دا پیغام مخکې ورونو سره شریک کړئ. هغه کسان چې دا د پته لګي چې هغه کسان چې هغوی په دې ګناهونو کې دا مبتلا دي. نو که زما او ستا د وجې نه یو سړی د ګناه نه منې شو دا به ډېره زیاته غټه خبره وي او ډېره زیاته اغلا خبره به وي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.